شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، محمد ابراهیم یم او یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې به روغ جوړ یې. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په هره ویډیو کې د داسې خلکو لټون کوو چې کوم بې وسه یې څه وس نه لري. نو په دې نننۍ خپرونه کې د ما سره چې تاسو دا کم مشر وینئ، زه د دې کور ته راغلی یم. د دوی یو ګاونډي و، هغې ما ته اطلاع راکړه چې یاره دغه شان دا کور دی او روژې میاشت ده، د دوی د ټیمانو کور دی او ډېره زیاته ګرمي ده او د دې لپاره پنکه نشته، د یوې پنکې بندوبست ورله وکړه. موږ سره څه ملګرو تعاون معاون کړی. اوس چې تاسو موږ سره را کم مشر وینئ، ما سره خوا کې چې ولاړ دی، دا د کاروبار په سلسله کې د باجوړ نه راغلی دی. دلته په ګلګت کې په کونهداز کې رهایش پذیر دی، خو د بدقسمتۍ نه دا لږ قرضداري شوی دی چې دې دلته کې څه وړوکی غونده کې کاروبار و. نو اوس ورله فی الحال ما په فیسبوک کې پوسټ ورکړی و، نو الله دې ورڅخه وکړي. د سوات یو کس دی، هغې په خپله دیره کې څه ډونیشن کړی و، نو هغې څه پیسې میسې برابر کړی وي 20,000 روپۍ. نو هغې ما ته هغه 20,000 روپۍ هغې راولېږلې. څه نور زه لږ وګرځېدم راوګرځېدم، لکه یو دا کور او یو د معیار هغه کور دی، ځکه چې هغې هم په کور کې یوه زنانه ده او خاوند یې مړ شوی دی او شپږ اووه لوریانې دي. نو لکه خلک ورله زکات او خیرات ورکوي، په هغې باندې خرچه چلوي. بل دلته کې یوه کورنۍ ده چې هغه هم دغه شان ده کې د ښځې خاوند مړ شوی دی او خلک ورله زکات او خیرات ورکوي، په هغې باندې دغه کور گزاره چلوي. دغه شان ما سره چې دا کم مشر تاسو وینئ، دغه پرون زه د دې هغه ځایګي ته تللی په کوم ځایګي کې چې دغه سپلۍ ګنډې او منجګرت کوي او ما د دې اندازه ولیده، نو لکه ډېر زیات خفه شوم او تاسو دې مشر سره میلاوو چې دې تاسو ته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم محمد حسین دی، یم د باجوړو او نغلی بس دلته راغلي وو، څه کاروبار هم کوو. په کاروبار لحاظ کې هغه تاوان راماندې راغلی د پاسه. اوس کور دی، د بچي مې دي، سکولونه وایي، سبقونه وایي، څه وس دس مې نه کېږي. اوس ته څه کار کوې؟ منچیتوب کې پرون خو زه ما منچیتوب کوم، کله 300 وکم، کله 400 وکم، په هغه باندې د کور خارچه مارچه نه برابرېږي. او بالکل نن سبا خو مهنګایي ډېره زیاته ده کتونکو. کیلو غوښه هم پرې نه راځي. تاسو کور کې څو کسان یو؟ مونږ کور کې 10 کسان یو. 10 کسان یو، ټولې لوریانې دي که نه؟ دوه مې زامن دي، خو یو وړوکی ماشوم دی، یو سبق وایي، سکول وایي، د اتم لسم کې دی، لسم امتحان ورکوي. بالکل. بس دام ستا ډېره زیاته بهادري ده چې ته په دې خپله غریبۍ کې په خپل زوی باندې د 10مه پورې تعاون وکړو. څه په هوټل کې دې نه دی کېنولی، دا له زه شاباسین در کومه. ښه اوس په تا باندې څو روپۍ قرض دی؟ ما باندې 1,80,000 روپۍ قرض دی. بل اوس دې وراسه جګړه کلي وطانې ته هم پکې بولی وم، دغه کلی مو اوس نو ولې وله نه ورکوې؟ نو نشته دی څه وله ورکړو، خپل ماشومان نه دغه نه پاتې دي، ولکې د کپړو د هر څه نه. اوس د اختر له ماشومانو له کپړې مپړې هېڅ هم نه دي اخیستې؟ هېڅ هم یې وله نه دي اخیستې. بس دا پیسې دا پښتنو وروڼو رالیږلي دي. 1 2 3 4 5 10 15 دا 15,000 روپۍ دي. دا 15,000 روپۍ دي، دغه پښتنو وروڼو رالیږلي دي. دغه مسافر چې کوم دی په سعودي عرب کې، د دغه څه شکریا ادا کړئ. الله دې دغه دې بدلې په قیامت کې ورکړي، په جنتونو کې دې خدای دغه کې وز ورکړي. بس زمونږ دغه دواګانې دي، بس دواګانې به کوو. غریبانان خو دواګانې، مالدارو بس دغه یې نو بس بس پیسې خو د لاس خیره. تاسو چې کمې پیسې را دغه کړې وې، الله دې زموږ دغه ملګري له د دې بدله په آخرت کې ورکړي. کوم چې په سعودي عرب کې په خپله دیره کې ډونیشن کړی و، هغه پیسې تقریبا 20,000 روپۍ هغې ما ته رالیږلې وې، نو په هغې کې 15,000 روپۍ ما دې له ورکړلې. دغه م کوم چا څه وس او څه د دغې کېږي، د پیسې زما باندې قرض دی، وس مې دغه مې نه کېږي، چا راولېږلې. نو بس انشاءالله ستاسو د موبایل نمبر زه په دې کې وایم او زما د واتساپ نمبر هم دی. زما د واتساپ نمبر دی 0302 91 27 996. دغه زما د واتساپ نمبر هم دی او زما د موبایل نمبر هم دی. تاسو زما په دغه باندې رابطه کولی شئ. او د دې مشر دا نمبر ته زه وایم، که تاسو چېرته دې سره رابطه کوئ نو دې سره هم رابطه شئ کولی.
0301 88 44 287 دا نمبر سره ادا زما نمبر دی دا د نمبر د کتا سره مرسته کوي نو د سره رابطه وکړي ک د سره نشي کولای ما سره رابطه وکړي زما به دا نمبر باندې واتس اپ او ایمو ده تاسو ما سره خامخا رابطه وکړي د سره تعاون وکړي ځکه چې قرضدار دی ډیر بد حال دی په بل ورځ خو زله خبر شوم چې یاره دوی ویلو چې یاره پر روجمات کې سنه سره خلک ملک یو شی بل شی راوړي خو پښمنۍ هم ډیر زیات ګډ ونی نه پښمنۍ تاسو ولې څه ګډ وړي پښمنۍ وسم نه کیږي هر شی په وس پسې کېږي بس کله دالي کله هغې کله سی او کله سی بس جی ګرانو کتونکو زه په خپله باندې پرون تلم او د دې واردګۍ ما هغه کړو تاسو یې خبرې ویډیو کې کته شي بل دا چې دوی ته د پنکې شدید ضرورت ویلي چې یاره موږ ته د پنکې ضرورت دی نو ښه الله دې ورڅخه وکړي هلته کې یو ملګری او د بجلۍ دوکان یې د زموږ کلیوال دی نو هغې راله پنکه راکړه او هغه پنکه ورله ما ولګوله که د هغوی څه شکریا ادا کړې الله دې په جنتونو کې نصیب وکړي او بس څه صدقې ایستلې الله دې وله قبوله منظوره کړي بس ټیک ده دغه پښتانه وروڼه بس تاسو نور هم تعاون وکړي انشاءالله قرض به دې ختم شي او چې قرض دې ختم شي نور د ټکه پوکه گزاره خو به دې کېږي نور به هم گزاره کېږي الله په لاسو روغ پیدا کړی م ولې نه کېږي بس اوس دونه چې د دې دغه نه پې ګوځم بیلونه راپسې شاټ دي د کور دا یو کال یې وشو کور درپسې 100 روپۍ کرایي شاته کور راپسې بیل هم شاټ دی 20,000 روپۍ راپسې بیل دی او یو دغه 20,000 روپۍ به کرایي راپسې شاټي 20,000 روپۍ درپسې کرایي سټارټ ته ښه انشاءالله موږ کوشش کوو دغه پښتانه وروڼه دي دغو ته زما دا پیغام دی چې تاسو په خپلو دیرو کې 10 ریاله 15 ریاله 50 ریاله راټول کړئ نو دیو پې پوره کار برابر شي دغه موږ ته راوړی وي چې دیو له موږ ورکړو دی دا قرضه پې ختمه کړو نور خو دا وایي چې یاره زه الله پاک په لاسونو روغ پیدا کړی یم ټک پوک کار کوم خو که تاسو دومره مهرباني وکړئ چې سکولونه وایي سبقونه وای د دې ومبګي اقرا سکول کې څلور ماشومان دي اقرا سکول کې سبق وای کوم دغه وګي حفظ وکي دغه به ثواب هغه ته ورسي جو بس ان شاء الله روزه د دواګانې ورته کوي او دغه پښتانه رونه دي دا په خپل دی بس الله دې کوم ځای کې الله دې د مسافرین هغه ټول خلاص کړي الله دې خپل کورون تراولي الله دې ورله په خپل کلی باندې په خپل کلی دې ثواب دې الله دې په خپل کلی ثواب ما وکي بس تاسو زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له دومره وخت راکو د دې نه بعد مونږ زو هغه بلې کورینۍ ته او هغې له به هم څه ورکو او بله دا چې زه اوس په خپله به ګلګیت کړم نو په معیارو کې چې هغه کومه کورینۍ ده او 15 شپږ لوریانې دي او په کور کې د ګټې څوک نشته دی نو هغې ته به هغه 10,000 روپۍ زه لیږم هغه به هم زه تاسو ته عکس به رسمیلا کوم چاله چې زه ورکوم کتونکو ستاسو په هغه رالیږلې شوي روپو کې مونږ دلته کې یو بل ملګری دی چې دې ته دا روپۍ حواله کوو 6,000 روپۍ دی 6,000 روپۍ فی الحال دوی ته حواله کوو د دې والد صاحب وفات شوی دی او دوی په خپله باندې سبق کوي نو مونږ ورته دا امداد وکړو او دا تاسو ورته دا امداد وکړو ستاسو ډېره زیاته شکریا کتونکو کې څه شکریا ادا کوم شکریا بس دوا ورته کوئ او روجم ده او اختر دی وړو ماشومانو له بنا دغه وکړي دوا ورته کوي صحیح ده جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکتل په اولنۍ مرحله کې موږ را مشر خواله ورغلي وو او هغوی ته هم دغه پیسې حواله کړلې 15,000 روپۍ په دویمه مرحله کې موږ ورغلي وو بل یو ماشوم راووتو د کوره سټوډنټ او د هغې والد صاحب وفات شوی و هغې ته هم موږ 6,000 روپۍ حواله کړلې په الحال او اوس په دریمه مرحله کې د دوی په کوڅه کې یوه کورنۍ ده چې د هغې کم د کور سربراہ چې و هغه داسې لږې ورځې مخکې په خپل مرګ باندې مړ و او د هغې زامن مامن یې نشته دی او 8 لوریانې دي نو د هغې دپاره هم 10,000 روپۍ دي زما سره او دا تاسو رالیږلي دي کتونکو رالیږلي دغه مسافر رالیږلي د سعودي عرب نه د دغې د جذبې ته زه سلام پیش کوم او دا روپۍ زه دې ته حواله کوم او دا بیا هغوی ته ورسوي السلام علیکم وعلیکم السلام جی د ټولو مخکې خو زه ستاسو د پیغام دیر د پروګرام شکریا ادا کوم او زه کتونکو ته چې کوم دی په دې کې ډېر اپریشیټ کوم او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ په دې نوي دور کې زموږ ینګ جنریشن چې کوم دی د بیګارو مددګارو چې کوم دی د هغو خیال ساتي او د هغې چې کوم دی ټول خدمت یې بیړۍ چوته کړې ده نو په هغه دغه کې چې کوم دی موږ هم جی کوشش کوو چې یاره ګلګت پښتون سوشل میډیا پر اګزې تاسو چې کوم شاته یې نه موږ هم په دې پیړۍ کې چې کوم دی د خلکو څومره چې خدمتونه زموږ کېږي هغې کې موږ کوشش کوو چې موږ د خلکو خدمت وکړو خو چونکې دې پیغام دیر د طرفه
به موږ ته چې کوم دی د 10,000 روپۍ زموږ د محلې چې کومه خور ده دا خور دپاره دوی موږ ته راکلي دي او انشاءالله زه به کوشش کوم چې دا پیسې نن هم هغو ته نن ورته میلاو شي او د هغو چې کوم دی د کور روزګار په دې باندې وچلېږي. زه شکریا ادا کوم دوباره هغه کتونکو ته چې کومو کتونکو دا پیسې د پیغام دیر ته رالیږلي او پیغام دیر په خپلو دغه باندې هغه پیسې موږ ته راواستولې نو موږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې دا پیسې موږ د پیغام دیر د طرفه هغه خور ته ورسوو. ډېرو کتونکو ته زما د طرفه ډېر مهرباني او ډېر شکریا. ښه دا روپۍ ته حساب که دا 10,000 دي او بله دا خبره دغه کومه کورنۍ چې د دغه ستاسو په ګاونډ کې پاتې کېږي نو ته دغه خو به ته پېژنې په دغه باندې داسې زکات او خیرات کېږي دا کوم چې د کتونکو رالیږلي دي؟ جی په دې باندې بالکل زکات کېږي ځکه چې د هغې په کور کې الک نشته دی ټولې جنکۍ دي او جنکۍ زموږ په معاشره کې چې کم دی موږ کوشش دا کوو چې هغه موږ بار راونه باسو څه د کار دپاره څه د جاب دپاره یا څه نور داسې مسایلو لپاره موږ کوشش دا کوو. نو دا زموږ د دې کتونکو دپاره ډېر زیات چې کم دی یو ښه میسج دی چې یاره موږ به کوشش دا کوو او تاسو دا کوشش وکئ چې داسې ډېرې به نورې سرتوري چې د هغو دپاره تاسو کوشش وکئ چې هغه سرتوري د کوره بار راونه وځي او د هغو په دهلیز باندې تاسو د هغې خدمت وکئ. ډېره زیاته مننه. جی ګرانو کتونکو دا نننۍ خپله ونه سر ته ورسېدله. تاسو چې موږ ته کمې روپۍ رالیږلې وې هغه ستاسو د مخې موږ خلکو ته حواله کړې. دغه شان ده کې ستاسو موږ د یوې روپۍ ذمهواران یو چې تاسو موږ ته کمې روپۍ رالیږئ هغه موږ هغه حقدارانو ته حواله کوم. په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان. ګرانو مینوالو زموږ د پیج مینوالو د غرض مقصد صرف او صرف همدغه دی په کیمره باندې راوستل چې کوم ورور موږ سره مدد کړی او مرسته کړې چې هغه مطمئن شي چې او زما امداد زما مرسته زما خلوص محبت زما چې کومې پیسې وي زما د حلال رزق نه چې کوم امداد کړی او چې کوم دی په ښه ځای کې ولګېدو